نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې یو زنانه حاضره شوه او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره زما په ګېډه باندې بچی دی خو د الله محبوبه دا د حرامو نه دی زما نه بدکاري شوې ده د الله محبوبه ما سنګسار کا نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خورکۍ څنګه رالی په خپله د خپل ګناه اقرار کوي څنګه په خپله د ځان سزا ته پیش کو هغه ورته فرمایي وایي د الله محبوبه د دنیا سزا مې خوښه ده د آخرت د سزا په مقابله کې د الله محبوبه ما په دنیا کې په ګټو وولی ما سنګسار کوي ما مړه کوي خو چې الله راته د آخرت عذاب راوړي که زه د آخرت د عذاب نه ډېره یېرېږم ځکه حدیث مبارک کې راځي د آخرت عذاب نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په جهنم کې د ټولو نه کمزوری عذاب دا دی چې یو انسان به د اور په پیزار کې ولاړ وي د ده چپړې د ده سپلۍ د ده د خپو د لاندې به اور وي د ده پیزار به د اور وي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د هغې اثر به دا وي چې د هغې د وجې نه به د دماغ خود کېږي د ده دماغ به ویلې شي او د ده په خوله او په سپېنمو باندې برابرېږي دا د جهنم هغه کمزوری عذاب دی چې په اور ولاړ دومره شدت دومره سخوالی چې مازغه به د ده ویلې کېږي او په پوزه به یې رابهیږي او د جهنم سخت عذاب چې دی الله دې موږ ته پناه راکړي نبی الله تبارک وتعالی فرمایي لا یموت فیها ولا یحیا لا یموت فیها ولا یحیا نه به په جهنم کې مري او نه به ژوندی پاتې کېږي په جهنم کې به خو مري نه هلته مرګ نشته دی ځکه مرګ به په خپل مرګ باندې مړ شي مرګ به د ګډونې په شکل راوستی شي حلال به کړی شي اواز به وکړی شي چې د نن نه بعد مرګ نشته د نن نه بعد مرګ به په خپل مرګ باندې ختم شي لا یموت فیها په هغې کې مرګ نشته ولا یحیا او ژوند پکې نشته نو ژوند خو دی خو مطلب دا دی ژوند د خوشحالۍ نه دی د جهنم بس ژوند دی لاندې اور باندې اور ښي طرف ته اور ګس طرف ته اور مخې ته اور شاته اور د ده ټوله ټکانه په اور کې ده نو خلک چې ډېر تنګ شي که نه هلکه ژوند دې څنګه تېرېږي مړه ژوند نه ژوند دی نو د دې ژوند نه ژوند اړو ښه نه دی داسې وایي زموږ خلک که نه معنه دا ده په جهنم ژوند دی خو په ژوند باندې حساب نه دی هغه ژوند د عذابونو دی هغه ژوند د سزاګانو دی لا یموت فیها ولا یحیا بعضې اوقاتو باندې به سړي باندې سختۍ زیاتې شي که نه سختۍ زیاتې شي نو دی وایي کاش چې مړ شوی نو دا خبره به خلاصه شي د دې ژوند نه چې مړ شوی نو ښه به وي نو هلته مرګ هم نشته دی په جهنمیانو باندې وایي د الله محبوبه د دغې عذاب نه یېرېږم ما باندې په دنیا کې سزا جاري کړه د الله محبوبه د آخرت د عذاب نه یېرېږم نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خورکۍ واپس لاړه شه ستا په ګېډه باندې چې کوم بچی دی دا چې پیدا شي بیا ما ته راشه ځکه چې ته خو سزا مستحقه یې بدکاري دې کړې ده خو د دې بچي خو څه ګناه نشته دی که نه دا ښځه لاړه څه موده تېره شوله واپس دوباره د نبی علیه الصلاة والسلام په دربار کې حاضري وکړه د الله محبوبه زما بچی پیدا شوی دی د الله محبوبه زما په بدکارۍ باندې دا ښکاره دلیل دی دا ماشوم زما د بدکارۍ دلیل دی د الله محبوب ما نه بدکاري شوې ده په ما باندې سزا جاري کا نبی علیه الصلاة والسلام ورته بیا وفرمایل خورکۍ واپس لاړه شه تر هغې پورې مه راځه تر څو پورې چې د ده پوی موده نه وي پوره شوي تر څو چې دې بچي په خپله خوراک نه دی شروع کړی تر هغې پورې ماله مه راځه دی به ستا پی خوري دی ستا پیو ته محتاجه دی زنانه لاړه بچی ځان سره بووستو وخت تېرېدو په درېیم ځل باندې بیا د نبي علیه الصلاة والسلام دربار ته راله حدیث مبارک کې راځي ماشوم لی په لاس کې د ډوډۍ ټوک ورکړی و داسې ټوکړی وله ورکړې وه د روټۍ وړه ډوډۍ وله ورکړې وه او هغې ماشوم د هغې نه چکونه کوله خوړلې وایي د الله محبوبه زما بچی د خوراک شوی دی اوس زما پویو ته احتیاج نه لري د الله محبوبه په ما باندې حد جاري کا ما ته په دنیا کې سزا راکړه د الله محبوبه د آخرت نه یېرېږم حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام ته هغه ماشوم واغستو بل چا په تربیت کې ورکو او په هغې زنانه باندې سزا جاري شوله سنګسار کړی شو ګوره دا د الله نه هغه یره ده یره د الله نه یره ده دنیا کې ما ته سزا میلو شي د الله محبوبه خو چې په آخرت کې راته سزا میلو نشي دا د احساس دی دا چې کله د ګناه د انسان نه وکړی شي
د ده په زړه کې ایمان وي د ده په زړه کې د الله نه یره وي دی وایي چې زه په دې دنیا کې د دې ګناه نه پاک کړی شوی